अस्सलाम वालेकुम। द द्रेम यूनिट पर द्वेम नंबर एक्सरसाइज की वम नंबर क्वेश्चन दे टू डेकोरेट द क्लासरूम। क्लासरूम डेकोरेट कोलू द पारा, क्लासरूम खेस्ता कोलू द पारा, कोलू द पारा। हसन यूज्ड रिबन्स इन टू कलर्स। हसन दो रंगों वाला रिबनूना इस्तेमाल कर। The length of the blue ribbon is 5 whole 7 or 8 meters. ودي ribbon چې کوم د هغې لمبایي د هغې length هغه و 5 whole 7 or 8 meters. The length of a red ribbon is 2 over 3 of the length of the blue ribbon. او چې کوم red ribbon و سور ribbon و د هغې length د هغې لمبایي څومره وه 2 over 3 of the length of the blue ribbon. یعنی چې کوم blue ribbon و د هغې 2/3 د بلو ریبن 2/3 هغه چې کوم دی د دې ریډ ریبن لمبایي وه. نو ا پارټ کې وی وات از د لینث اف ا ریډ ریبن. دا سور ریبن چې کوم دی د لمبایي څومره ده دا معلومه کا. بی نمبر فایند د ټوټل لینث اف بوث ریبنز. بیا په دویمه حصه کې د دواړو ریبنز د هغې لینث د هغې لمبایي معلومه کا. نګوره په پښتو کې ته ما کوېسچن ایکسپلین که ښه اسان دی. زه د دې کوېسچن نه ډیټا راخلم دا سوال به نورم تاته اسان شي. ګوره د بلو ریبن د اودي ریبن د هغې لمبایي څومره ده؟ نو زه به ولیکم چې بلو ریبن is equal to 5 whole 7 over 8 meters. د ریډ ribbon د کوېسچن مطابق د ډیټا مطابق د دې لمبایي څومره ده؟ نو ریډ ribbon is equal to 2 over 3 of blue ribbon. ٹھیک شو؟ د سوال مطابق چې کوم بلو ریبن دی د هغه څومره لمبایي ده؟ د هغې 2/3 هغه د ریډ ریبن لمبایي ده. ٹھیک شو؟ بیا وی چې length of red ribbon. نو دا red ribbon د length د لمبایي څومره ده؟ دا به مونږه A نمبر کې معلومو. ٹھیک شو؟ بی نمبر ټوټل length. ټوټل length. ٹھیک شو؟ د دوانو ribbons یعنی blue plus red ribbons د هغې لمبایي د هغې ټوټل لینث څومره دی؟ نو اول زه د ریډ ریبن لمبایي معلومومه. دا A نمبر ایسا حل کومه. نو ما ته پته ده چې ریډ ریبن is equal to 2 over 3 of blue ribbon. 2 over 3 of blue ribbon. د دې مطلب څه دی؟ د مخکې کوېسچنز کې تا ته ما ویلي چې کله داسې قسمه سوال راشي دا آف چې کوم دی دا به موږ ضرب ته واړو او چې کوم ویلیوز دي هغه به ولګو. نو 2 over 3 دا په خپل ځای راشي 2/3. د آف په ځای به څه ولګو؟ ضرب به ولګو. بلو ریبن څومره دی هغه موږ ته معلوم دی، ډیټا کې موږ راکړی دی 5 whole 7 over 8 میټر. نو د بلو په ځای به زه ولیکم 5 whole 7 over 8 meters. ٹھیک شو؟ یعنی ما سره اوس ملټیپلیکیشن کې فرکشنز رالل. اوس ساده د دې ملټیپلیکیشن وکړم. نو زه به اول فرکشنز ته وګورم چې دا نور سمپل کیږي، نور ساده کیږي او که نه. داسې نمبر بل نشته چې دا او دا پې زه تقسیم کړم چې دې مزید ساده شي. داسې نمبر نشته چې دا نیومریټر او دا ډینامینیټر پې زه تقسیم کړم چې دا سمپل شي، دا ساده شي. نو زه به څه وکړم؟ دا 2 over 3 په خپل ځای راشي 2 over 3 ضرب. دا به امپراپر فرکشن ته واړم، یعنی دا او دا به ضرب کم، هول چې کوم دی او ډینامینیټر اب ضرب کم او نیومریټر سره به جمع کم. نو 5 8 40 یا 8 5 40 او 7 چې ورسره جمع کم نو 47 47 او ډیوایډ بای 8. ٹھیک شو؟ چې دا فرکشنز داسې وکړم د دې نه بعد به زه اوس وګورم چې آیا دا فرکشن نور سمپل کیږي که نه، یعنی کراس، یعنی چې د یو فرکشن ډینامینیټر او د بل فرکشن نیومریټر داسې په یو نمبر باندې پوره تقسیمیږي او که نه. نو که ته وګورې نو دا او دا نه تقسیمیږي، دا نور مزید نه تقسیمیږي، خو دا او دا پوره په یو نمبر تقسیمیږي. دا هم په 2 پوره تقسیمیږي او دا هم په 2 پوره تقسیمیږي. نو زه به ګوره ولیکم 2/3 ضرب 47/8. 2 1 2 او 4 2 8.
ٹھیک شو دا مزید ساده شو نو زه به اصولي کوم 1/3 ضرب 47/4 47/4 न्यूमरेटर به اوس ګوره نور دا فریکشن نه ساده کیږي نیومریټر به نیومریټر سره ضرب کوم او ډینامینیټر سره نو 47 چې په 1 کې ضرب ورکړم نو همدغه 47 به ترې راشي او چې 4 له په 3 کې ضرب ورکړم 4 3 12 یعنی ډینامینیټر کې ضرب ورکړم نو 4 3 12 47/12 کم فریکشن راغی امپراپر فریکشن دی دی مزید تقسیم کیږي نو د رف ورک کې به زه د ډیویژن زو کم 47 ډیوایډ بای 12 12 کم 12 12 2 24 12 3 36 12 4 48 که په 4 کې ضرب ورکوم سیوا کیږي د 47 نه نو په 3 کې 12 3 36 دا 7 نه چې ماینس کما دا سبټریکشن کې کنه ډیویژن رول د یاد دي 7 نه چې ماینس کم 1 براشي او د 4 نه چې 3 ماینس کم نه هم 1 براشي نو دا اوس مزید نه کیږي ځکه 11 لړو کې دی او دا ډیوایزر یعنی 12 لوی دی کومګه دلته مزید دا حل کوو اشاریه او پکې راځي او موږ اشاریه نه راولو موږ به جواب په فریکشن کې راولو نو په دې وجه د دې چې کوم کوشن دی هغه به هول شي د دې چې کوم ریمایندر دی باقی دی هغه نیومریټر شي نو دلته مې ولیکو او د دې چې کوم ډیوایزر دی یعنی 12 هغه به ډینامینیټر شي نو ما سره راغی 3 هول 11/12 دا ما سره راغی red ribbon یعنی length of red ribbon ٹھیک شو میټرز به سره ولګو ځکه ډیټا یا لینث موږ سره په میټرز کې راکړی شوی نو زه به ولیکم چې length of red ribbon is equal to 3 whole 11/12 meters دا د دې آنسر شو دا د دې جواب شو ٹھیک شو چې کوم A پارټ او A ایسوا دا غي سولوشن مونږه معلوم کو دا غي سولوشن مونږه وکړو B پارټ سره find the total length of both ribbon total length نو موږ بس کو چې کوم بلو ریبن دی او ریډ ریبن دا غي لینث بس کو جمع وکړو ما سره په بورډ باندې نور ځای نشته نو هم دې ځای د رپ ورک کې به حل کوم دا کې به حل کوم ګوره total length د څه برابر دی total length of ribbons या total length of both ribbons is equal to blue ribbon यानी उदी ribbon plus red ribbon sur ribbon وګوره هم ته معلوم دي کنه دوه اوس معلوم کو د بلو هغه موږ الریډي را کړی دی 5 هول 7/8 د دې په دې مو لګو پلس په پلس راشي د ریډ ریبن په ځای هغه ما معلوم کړی دی 3 هول 11/12 میټرز ٹھیک شو دا د دې سم شو دا د ایډیشن شو جمع شو ټوټل مونږه معلومونه مونږ څه کوو چې کوم ویلیوز یې هغه جمع کوو اوس ګوره دا فریکشنز ته که زه وګورم دا نور نه ساده کېږي یعنی بس دا به زه امپراپر فریکشن ته واړم نه 5 8 40 او چې 7 سره جمع شي 47 او چې کوم ډینامینیټر دی واپس په هغې تقسیم کما باټه 8 بشي جمع 12 3 36 او 11 47 47/12 या 47/12 په ډینامینیټر به واپس ولګوم ها اوس بس کومه زبر د 8 او 12 LCM معلوم کما د 8 او د 12 LCM معلوم کما ایډیشن اف فریکشنز مونږ کړی په دې باندې مونږ بلا سوالونه کړی دا پکار نشته ته یاد وي دې نه مخکې ایکسرسایز کې دا مونږ کړی دي ټیک ده نو داسې نمبر به واخلو داسې یو پرایم نمبر به واخلو ډوکي چې دا دواړه په تقسیمیږي نو دام په دو باندې کېږي یعنی 4 2 8 او چې 2 12 یا 8 چې په 2 تقسیم شي 4 ته راځي 12 چې په 2 تقسیم شي 6 ته راځي بیا په 2 باندې کېږي 2 2 4 3 2 6 بیا په 2 کې 2 چې 1 کې ضرب ورکړي نو 2 یا 2 چې په 2 تقسیم کې 1 ته راځي دا 3 په 2 نه تقسیمیږي دی هم دغه شان راکوس بیا په 3 کېږي اوس 1 په خپل ځای ولګو 3 چې په 3 تقسیم شي 1 ته راځي یا 1 چې په 3 کې ضرب ورکړي هم دا 3 ته راځي نو موږ سره LCM راغی LCM موږ سره برابر راغی د 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3 زه نشته زه ډایرکټ لیکم ټیک شو 2 2 4 4 2 8 او 8 3 24 24 LCM راغی د دې 24 LCM مطلب دا دی چې دی نومریټر او ډینامینیټر لا یا دا دوه ډینامینیټر به مونږه 24 کوو
دې لبا په داسې نمبر کې ضرب ورکو چې دا 24 شي او دا 24 شي. خو که تا ته یاد شي ایډیشن کې مونږ دا ویلیو چې کم نمبر له په دې ډینامینیټر کې ضرب ورکې هغه نمبر به دلته هم لګي. نو 8 له زه په څه کې ضرب ورکم چې دغه تې راشي ایل سی ایم یعنی 24 تې راشي. نو 8 × 8 8 2 16 8 3 24 یعنی هغه 3 دی. نو هغه 3 به زه 47 سره هم ملټیپلای کړم او د 8 سره به هم ملټیپلای کړم. ٹھیک شو؟ ها پلس به په خپل ځای ولګي. 12 له زه څه کې ضرب ورکم چې دا ایل سی ایم یعنی دا 24 تې راشي. نو 12 × 12 12 2 24 یعنی 2 دی. نو هغه 2 له به دلته هم ضرب ورکوم خو دلته مو. نو 47 ضرب 2 او ډیوایډ بای 12 ضرب 2. نو ما سره برابر راشي 47 له 3 کې ضرب ورکم 7 3 21 1 راغی 2 به حاصل شي 3 4 12 او 2 14 141 تی راغی او لاندې براشي 8 3 24 جمع 7 2 14 4 براشي 1 به حاصل شي 2 4 8 او هغه 1 چې وسره جمع کو نو 9 94 او دا بشي 12 2 24. نو چې ګوره کلم د دوه فریکشنز ډینامینیټر یو شانتي شي او د په منځ کې پلس وي نو د دې نه یو واخله 24 به ترې زه واخلم او چې کوم دا نیومریټر ځي هغه جمع کوه دا اصول لیها. نو 141 پلس 94 نو 141 او 94 چې زه جمع کړم 4 او 1 5 به ترې راشي 9 او 4 نو 9 10 او 3 13 3 راغی او 1 به حاصل شي نو هغه 1 چې 1 سره جمع شي نو 235 اوور 24 235 اوور 24 یعنی دا 235 اوور 24 امپراپر فریکشن دی چې څنګه موږ دلته د دې تقسیم کړو داسې به د دې هم تقسیم وکړو چې یا ته هول نمبر راشي یا ته داسې میکس فریکشن راشي. نو زه کم دی کم دی زه به وکړم 235 ډیوایډ بای 24. نو ګوره دلته په ډیوایزر کې 2 ډیجټس دي. نو که زه دا 2 ډیجټس د دې طرف نه حساب کوم نو دا به 23 شي او ډیوایزر 24 دی لوی دی نه نو دا یو نمبر به سره راوځي کوم یعنی ټوټل 235 بشي. اوس به داسې نمبر دلته لګوم چې د 24 کې ضرب ورکم چې یا 235 راشي یا د 235 ته نږدې یو نمبر راشي خو سیبانه. نو که زه کامن سنس استعمال کوم 24 لکه زه په 10 کې ضرب ورکوم نو 240 راځي. ٹھیک شو 24 پر 0 او 24 × 24 یعنی 240 او دا څه دی 235 یعنی سیوا کېږي تی نه د دې مطلب دا چې دا په 9 باندې کېږي. نو 4 9 36 چې به راشي 3 به حاصل شي 9 2 18 او هغه 3 چې ورسره جمع کړي 19 20 21 216 دا به شي 15 د دې نه به یو نمبر راشي دا به 2 پاتې شي. ٹھیک شو 15 نه چې 6 لري نو 9 راغی او د 2 نه چې 1 لري نو 1 راغی. ٹھیک شو دا دې ځکه ریمو شو چې دا ولیکم دا صحیح کوم. نو موږ سره یو میکس فریکشن راغی 9 هول 19 اوور 24. د دې مطلب دا دی چې ټوټل لینث څومره راغی زه کم د اومدینه وته ایرو کوم. ټوټل لینث راغی 9 هول 19 اوور 24 میټرز یعنی د دوانو د بلو ریبن او د ریډ ریبن د هغې لینث چې را جمع کړو نو 9 هول 19 اوور 24 میټرز راځي. دا د هغه بی پارټ د هغه بی ایسي آنسر شو جواب شو. امید لرم چې انشاءالله په دې کوېسچن باندې به 100% پوه شوي ذهن به دې پې کلیر شوي. که ویډیو دې خوښه شوي لایک یې کړه کمنټ پې وکړه مزیدار غونته او خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړه. انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به کوېسچن نمبر 8 حل کوو. خوشحاله او آباد اوسئ. د لوی الله په امان.